د وفاق المدارس نوی چې کوم نصاب دی د 2026 هغې د دې اول باب حقیقي اعداد مشق 1.1 لس سواله موږ په تفصیل باندې ویلي ول. نن به موږ مشق 1.2 شروع کړو، په هغې کې 8 سواله دي، دا به موږ په مکمله تفصیل باندې وایو. اول سوال لیکلی دی زموږ سره درجه ذیل اعداد کو ناطق اور غیر ناطق اعداد کې طور پر شناخت کرے. دغه د ا څه چې درجې پرې کوم سوالونه راکول سوي دي په دې کې به هر سوال ته موږ نشاندهي کوو. دا به موږ معلومو چې په دې کوم ناطق عدد دی او کوم غیر ناطق دی. ناطق عدد او غیر ناطق عدد چې دي دا ډېر په گهرایي کې ویل کېږي، خو موږ به صرف د سوال متعلق ناطق او غیر ناطق عددونه وپېژنو چې په ریاضي کې ناطق عدد او غیر ناطق عدد څه ته وایي. موږ به د اسانۍ دپاره صرف غیر ناطق عدد وپېژنو، بیا ناطق د دې بغیر نور ګرده دي. زه بلته غیر ناطق ولیکم، دلته به ناطق وکاږم. د ناطق اعدادو علامت زموږ سره کیو دی، د غیر ناطق هغه دلته کیو کمپلیمنټ ورته وایي. دا د غیر ناطق علامت دی، دا زموږ سره د ناطق عدد دی. ناطق عددونه هغه عدد ته وایي چې موږ د پی بټه کیو په صورت کې لیکلی سو، یعنې دا همیشه موږ د کسر په صورت کې لیکلی سو، د بټې په صورت کې موږ لیکلی سو. مثلا اوس 2 بټه 3 دی، دا زموږ سره ناطق عدد دی. اوس غیر ناطق عدد چې دی دا موږ هیڅ کله د پی په ډکیو په صورت کې موږ دا نسو لیکلی، یعنی دا به همیشه د غیر بټې په صورت کې. اوس دا د غیر ناطق عددونه چې دا په ریاضي کې دا 2 قسم عددونه چې موږ وپېژنو په بنیادي ریاضي کې چې هغه غیر ناطق دي، دا 2 قسمه د دې بغیر دا نور ټوله ناطق عددونه دي. اوس غیر ناطق عددونه 2 قسمه کم دي. اول به زه دلته وکاږم مثلا 5 جذر 3 جذر 6 جذر 2 جذر 8 جذر. هغه عددونه اوس د دې زموږ سره مکمل مربع نسته، د 3 دا نسته، د 6 دا نسته، د 2 دا نسته، د 8 دا نسته. په ریاضي کې هغه عددونه چې د هغه مکمل مربع زموږ سره نه وي او هغه ټول اعداد ته موږ غیر ناطق وایو. دویم قسم هغه اشاره ده په مخکې مشکو کې موږ ویلي چې هغه غیر مختتم غیر متوالی. مثلا زه مثال کاږم 3.1 4 2 5 6 8 7 8 9 2 0 1 دا رقم دا نه ختمیږي و دغه اشاره ته موږ غیر مختتم وایو او غیر متوالی وایو. دغه اشاره ختمیږي هم نه او دغه هندسې د اشارې بعد وراسته طرف ته تکرار هم نه خوري. دا غیر مختتم غیر متوالی کسر اشاریه، هغه اشاریه چې هغه غیر مختتم و غیر متوالی و هغه ته موږ غیر ناطق وایو. دویم چې دی هغه نامکمل مربع اعداد، هغه عددونه په ریاضي کې چې هغه نامکمل مربع وي. دا 2 قسم عددونه چې موږ وپېژنو دا غیر ناطق د دې بغیر دا نور ټول زموږ سره ناطق عددونه دي. مثلا باقي سب ناطق اعداد دی و دا نور چې د دې بغیر د دې 2 بغیر دا ګرد زموږ سره ناطق اعداد دي. په دې کې ډېر تفصیل شته. زموږ دا د یوټیوب په چینل کې پر ریشنل او ایریشنل و دې ته موږ په انګریزي کې ریشنل وایو، دې ته ایریشنل وایي. پر دې مکمله تفصیل او مکمله ویډیو موږ جوړ کړي دي. د سوال مطابق موږ سره په خلاصو. اوس اول سوال چې دی موږ و دې ته ګورو، دا لیکلی دی a -1 بټه 2. اوس چې بټه موږ د لرې څخه ووینو چې پی بټه کیو دی دا خو ناطق دی، یعنې دا زموږ سره ناطق عدد شو. دا 36 دی، د 36 زموږ سره چې ضرب چې او چې کې 2 دا کاټ که چې سو د دې جواب دا زموږ سره ناطق دی. یعنی هغه عددونه موږ ویلي وو چې هغه غیر مربعي. د مربع عددونه چې دي اوس مثلا د 36 جذر چې دی زموږ سره چې دی دا زموږ سره ناطق عدد دی. نو دا زموږ سره 36 جذر چې دی دا ناطق دی. -2.1 بټه 2 دا خو ناطق دی ځکه د لرې څخه معلومیږي بټه ده. د 44 مکمله مربع نه دی، دا زموږ سره غیر ناطق دی ځکه 2 د عددونه نسته چې موږ سره ضرب کو 44 راسي. 0.45 دا هغه اشاره ده چې مختتم ده، مختتم کسر اشاریه او غیر مختتم متوالی کسر اشاریه، دا دواړه زموږ سره ناطق دي. صرف غیر مختتم او غیر متوالی کسر اشاریه زموږ سره غیر ناطق ده، یعنی دا زموږ سره اوس ناطق ده. دا بټه چې ده دا ناطق ده ځکه د سوال څخه معلومیږي چې پی بټه کیو دی. د 36 جذر زموږ سره چې دی که جمعي که منفي هغه فرق نه کوي، دا زموږ سره ناطق عدد شو. دا اشاره ته به ګورو دلته خو دا غیر مختتم ده او 3 2 8 3 5 دا غیر متوالی ده. نو چې کوم اشاره غیر مختتم غیر متوالی دا زموږ سره غیر ناطق عدد دی. دا اشاره ته به ګورو دا 3 5 6 356 356 356 دا رقم غیر مختتم ده، لیکن دا کم انسی چې درې انسی تکرار کوي دا زموږ سره ناطق ده. هغه اشاریه چې هغه غیر مختتمي خو متوالی دا زموږ سره ناطق ده. هغه اشاریه چې هغه مختتمي دا زموږ سره ناطق ده. هغه اشاریه
چې غیر مختتم غیر متوالی دا زموږ سره غیر ناطق دی. د 16 جذر زموږ سره جواب 4 دی، د 25 هغه 5 دی، دا موږ کاټ کی دا زموږ سره بټه سو، دا زموږ سره ناطق سو. په اول سوال موږ مکمل سر خلاص کی چې ناطق عددونه څه ته وایي؟ غیر ناطق. ناطق هغه عددونه چې د بټې په صورت کې لیکلی سو، غیر ناطق هغه عددونه چې په بټه کې نسو لیکلی. د غیر ناطق دپاره 2 شان علامت دا وپېژنو، دی بغیر نور ګرد ناطق دی. یو نامکمل مربع عددونه او غیر مختتم غیر متوالی کسر اشاره. راځو دویم سوال. اول به دویم سوال پیژنو چې په دویم سوال کې د څه لیکلي دي؟ د رجزي الاعداد کو نمبر لاین پر ظاهر کړي. دغه عددونه د ا څخه بیا د ر چې پر چې کوم سوالونه د لیکلي دي په مختلفو شکلو کې، دا به موږ پر نمبر لاین باندې ظاهرو، ښکاره کوو به، پیش کوو به. اول به نمبر لاین پیژنو. په ریاضي کې زموږ سره هغه لاین چې پر هغه باندې موږ 3 قسمه اعدادو مجموعه یږدو. په مابینځ کې صفر، راسته طرف ته زموږ سره مثبت توري، چپه طرف ته ماینس توري، نو دغه لاین ته موږ نمبر لاین وایو. زه به د دې عمومي شکل وکاږم. مثلا دا زموږ سره نمبر لاین سو، مابینځ یې صفر دی، و راسته طرف ته ګرد جمع توري و چپه طرف ته ماینس. د دې طرفه څه موږ مثلا جمع 1 کاږو، جمع 2 کاږو، جمع 3 کاږو، جمع 4 کاږو، دا رقم پر مخ هر څو عددونه لیکلی سو. و دې چپه طرف ته به موږ ماینس کاږو، ماینس 1 دی، ماینس 2 دی، ماینس 3 دی، دا رقم به پر مخ باندې ځو. هغه لین ته چې پر کوم باندې موږ اوس صحیح عددونه ایښي دي، و دغه لین ته موږ نمبر لین وایو. دغه عددونه به موږ پر دا نمبر لین باندې پیښو. په څنګه طریقه باندې به پیښو؟ اوس به موږ سوال ته ګورو. دلته چې کوم سوالونه راکړي دي هغه مختلفه شکلونه لري. یا به ساده عدد دي، یا به اشاریه، یا به بټه، یا به جذر. زموږ سره چې کوم سوالونه یې زه به دلته دغه نچوړ او خلاصه وکاږم. یا به زموږ سره دا قدرتي عدد دي چې موږ ساده عدد ورته وایو. قدرتي عددونه سو مثلا لکه اوس دا 2. یا به زموږ سره اشاریه، کسر اشاریه، لکه اوس دا زموږ سره 0.5. یا به زموږ سره بټه، دې ته موږ بیا کسر عام وایو. اوس د 20/4 دا کسر عام سو. یا به زموږ سره جذري شکل، جذري شکل کې سوال راغلی، هغه لکه اوس دا 5 جذر. دا 4 قسمه سوالونه به راغلي. د دې اسانه طریقه دا ده چې موږ به دا سوالونه و ساده شکل ته اړو. مثلا اوس قدرتي عدد دی، کسر اشاریه ده، کسر عام به موږ مو اشاریه ته واړو او جذري شکل به موږ و ساده ته واړو. دا 4 سره به په یوه شکل کې کوو، بیا به هغه شکل موږ پر نمبر لاین باندې پیښوو. هغه که زموږ سره ساده عدد یې بټه هم پیښولی سو، اشاریه هم پیښولی سو. اوس اول سوال دی -1.5، بیا 0، بیا کامه 2، بیا کامه 3.5. و دې سوال ته به موږ ګورو، د سوال پیچان به کوو. -1.5 منفي دی، 0 دی، بیا جمع 2 ده، دا په اصل کې جمع دی، دا جمع 2 ده، بیا دا جمع 3.5 دی. موږ به دلته نمبر لاین وکاږو چې راسته طرف ته څونه غټ عدد په جمع کې، هغونه به موږ عددونه کاږو. په ماینس کې چې څونه غټ راغلی د تعداد په لحاظ سره، هغونه به موږ نمبر لاین کاږو. اوس به زه 4 خانې وکاږم، 1 2 3 4. دا به جمع x، دا به جمع 2، دا به جمع 3، دا به جمع 4. و دې خواته به زه دلته 1.5 دی، مثلا زه به 3 خانې وکاږم، -1 -2 -3. اوس به موږ دا پر نمبر لاین باندې څنګه شو کوو؟ اول 0 دی، د 0 پر ځای باندې موږ دا رقم ډاټ ټکي ولګو. 0 موږ ظاهره کړي، په دې کې هېڅ مسله نشته. جمع 2 چې دی، دا 1 دا 2، جمع 2 به دغه رقم پر 2 باندې موږ ټکي وو، د دې مسله نشته. دغه جمع 3.5 چې دی، د دې معنا دا ده چې 3 قدمه به موږ پره ځو، 4مه خانه چې د هغه به نیمه کوو، 0.5 معنا دا به نیمه کوو. اوس 3 خانې پره ځو، 4مه خانه به پر مابینځ باندې موږ دا رقم ډیوایډوو، تقسیموو به، پر دا ځای باندې به موږ دلته دا رقم ټکي وو. اوس به هر ټکي ته موږ خپل عدد وکاږو. دا د 0 مقام، دا د جمع 2 مقام، دا د 3.5 مقام ځای. اوس راځو د ماینس خواته. په ماینس کې زموږ سره -1.5 دی. د دې معنا دا ده چې 1.5 قدم به موږ ځو، یو به پره ولاړ سو، دغه 2 مخانه به پر مابینځ باندې دا رقم ډیوایډ کړو، تقسیم به کړو، پر دا ځای باندې موږ دلته ټکي وو، دا زموږ سره -1.5 سو. په دا طریقه باندې به موږ هغه سوال چې پکې ساده عددونه او اشاریه، دا به موږ په دا طریقه باندې کوو. اوس راځو دا مثلا دا سوال دی B، په دې کې جذر هم سته، بټه هم سته، اشاریه هم سته. دا به موږ په کومه طریقه کوو؟ مثلا ماینس دا 16 جذر دی، بیا -2.3/4 دی، یا 1.5 دی. اوس به د دې د کولو کومه طریقه؟ دا سوالونه چې دا به موږ مکمل یو شکل تاړو. اوس د دې 16 به جذر راوباسو، دا زموږ سره -4 دی، بیا به موږ دا بټه چې ده دا به موږ اشاریه تاړو، باره به ګرده یو شکل ساده و اشاریه بس.
په بټه کې موږ پېښولی سو خو دا اسانه طریقه ده چې موږ دا اشاریه ته واړو دلته زموږ سره دا بټه ده دا ساده عدد دی ماینس دی او دا زیرو دی اول به دا بټه ختم کو بټه اسانه ختمیږي دا به زه دلته پیش کړم مثلا 20 ماینس 20 بټه 4 بیا کاما ماینس 2 دی بیا زیرو دی دا 20 چې په 4 باندې تقسیم کو دا به ماینس 5 راسي ماینس 2 بس زیرو بس دلته به نمبر لاین وکاږو دا صفر پلس توری نسته دواړه ماینس دي 1 2 3 4 5 ماینس 1 ماینس 2 ماینس 3 ماینس 4 ماینس 5 موږ به پر دره سره ټکي به اوس موږ ظاهره کړو صفر باندې به موږ دا رقم ډاټ وو ټکی به پر ماینس 2 باندې موږ ډاټ وو پر ماینس 5 باندې موږ ډاټ وو دا د دې سوال جواب سو اوس ډي به څه رقم کوو په دې کې درې شیان راغلي دي دوې بټې دي یو دانه جذر دی ماینس 6 صحیح 2 بټه 5 کاما ماینس 3 صحیح 3 بټه 7 بیا ماینس دا 3 جذر سو اوس به دا بټې دواړې موږ اشاریه تاړو او د دې جذر به موږ جواب را باسو ماینس 6 صحیح 2 بټه 5 دا به 6 5 30 است 32 رالی ماینس 32 بټه 5 موږ به 32 پر 5 باندې تقسیم کو 5 6 30 دا 2 پاته صفر بولګو دلته به اشاریه ولګو 5 4 20 د دې جواب زموږ سره ماینس 6 اشاریه 4 رالی اوس بیا 3 سی دا واړو 3 سی بیا 3 بټه 7 3 7 21 دا 24 بټه 7 اوس به موږ 24 بیا تقسیم کو پر 7 باندې دلته به 24 وکاږو پر 7 به تقسیم کو 7 3 21 3 پاته صفر بولګو دلته به اشاریه ولګو 7 4 28 دلته 2 پاته صفر بولګو بیا 7 2 14 یعنی د دې جواب چې دی زموږ سره 3.4 دی ماینس 3.4 بیا د ماینس 3 جذر جواب څو راځي دا جذر چې دی د دې باقاعده خپل باب را روان دی پاکې به په تفصیل باندې وایو که دلته موږ د دې تفصیل شروع کړو بیا به دا سوال زموږ سره پاتې سي یو هغه عددونه دي چې د هغه مکمل مربع راوځي لکه موږ چې د 16 غیر راوځي ډایرکټ 4 دا غیر ناطق دی د دې جوابونه ما دلته لیکلي دي په دې مکمله مشق سته یاد ساتئ د 2 جذر جواب 1.4 دی د 3 جذر جواب 1.7 دی د 5 جذر جواب 2.2 دی دغه درې قیمتونه چې ما لیکلي دي د دې غیر ناطق جذري هغه دا سره نوټ کړئ په کاپیانو کې بیا یاد ساتئ د دې جواب دغه دی چې باب یې رالی بیا به په تفصیل وایي د دې جواب زموږ سره د 3 جذر هغه 1.7 دی ماینس 1.7 اوس به دا موږ پر نمبر لاین باندې څنګه شو کوو ښکاره کوو به دا درې سره اشارې دي او منفي دي د دې خوا څخه به موږ نمبر لاین وکاږو د پلس یعنی د جمعي خوا ضرورت زموږ سره نشته درې سره عددونه چې دي ماینس دي در ټولو زیات د تعداد په لحاظ سره 6.4 دی یعنی اوه خانې به موږ وکاږو 1 2 3 4 5 6 7 ماینس 1 ماینس 2 ماینس 3 ماینس 4 ماینس 5 ماینس 6 ماینس 7 اوس به موږ دا هر یو پر دې باندې پېښوو 1.7 معنا دا ده یوه خانه به پوره ولاړ سو دومه چې د لس ټوټې به کو په لس کې به پر اومه ودرېږو مثلا چې موږ دا اوه ټوټې کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا اومه ده پر دې باندې به موږ دلته ودرېږو دا ماینس 1.7 بیا 3.4 به موږ څنګه کو درې قدمونه به پوره ځو درې خانې څلورمه خانه به موږ لس ټوټې کو پر څلورمه ټوټه به درېږو مثلا 1 2 3 4 دا څلورمه ټوټه سوه شپږ پاتې پر دا باندې به ودرېږو 3.4 دا د دې جواب سو بیا به 6.4 راځو شپږ خانې به پوره ولاړ سو اومه به لس ټوټې کو په لس کې به موږ پر څلورمه درېږو مثلا 1 2 3 4 پر دا څلورمه باندې به زه دلته ډاټ ووم ماینس 6.4 دا زموږ سره د دې جواب سو په دا طریقه باندې موږ دا پېښوو اوس د ای سوال چې دی دا درې سره اشارې دي دا به زه دلته وکاږم 0.5 کاما 1.6 کاما 2.5 دا درې سره اشارې دي خو درې سره جمع دي د منفي خوا ضرورت نشته دلته به زه صفر وکاږم د زیات زیات 2.5 خانه راغلي زه به درې پوره وکاږم مثلا 1 2 3 دا جمع x دا جمع 2 دا جمع 3 اوس اول 0.5 معنا دا ده چې د 0 څخه درې که پرې دا خانه نیمه کړه دا اوس د دې سره نیمه سوه دا خانه پر دا ځای باندې فکس نیمه دي پر دا ځای به زه ډاټ ووم 0.5 دا جواب سو 1.6 معنا دا د یوه خانه پوره ولاړ سه دا بله دومه خانه چې د لس ټوټې که پر شپږمه ودرېږي مثلا 1 2 3 4 5 6 دا ځای سو د دې 1.6 بلته وکاږو بیا 2.5 معنا دوې خانې پوره ولاړ سه درېیمه نیمه که مثلا دا نیمه ځای سو په دې ځای به زه 2.5 وکاږم دا زموږ سره د دې درو سوالو جوابونه سوه په دا طریقه باندې موږ پېښوو دا بل سوال چې دی بیا دلته بیا هغه رقم ترتیب دی یو دی نامکمل مربع زموږ سره شته
لکه -5 جذر سلو، بیا -1/3 سلو، بیا -0.5. دا اشاریه ده زموږ سره، دا بټه به اشاریه ته واړو x1/3 x1/3 3 کم 3 دا پر جمع کو 4/3 4 به موږ پر 3 باندې تقسیم کو 3 کم 3 1/0 بلگو اشاریه بلگو 3 تیا 9 بیا 1/0 بلگو بیا 3 تیا 9 یعنی 1.3 دیگه جواب -1.3 دیگه جواب -0.5 د 5 -5 جذر چې کوم سوال دی مخکې موږ ویلي وله لکه زموږ سره په دا سوال کې 3 جذر و نامکمل مربع دا غیر ناطق دی د دې قیمت موږ لیکلی دی 2.2 دی -2.2 به وکاږو. اوس به دا موږ پر نمبر لاین باندې پیش کړو. د دې د نمبر لاین طریقه دا دلته به نمبر لاین وکاږم. زموږ سره دا درې سره عددونه ماینس دي د جمع او خواته به نه ځو ماینس د تعداد په لحاظ سره 2.2 غټ دی درې خانې به زه وکاږم 1 2 3 -1 -2 -3. اوس 0.5 معنا د 0 څخه در 1 پورې دا خانه نیمه ک اوس دا د دې نیمه ځای سو یعنی دا خانه موږ نیمه کړل 0.5 ماینس دا د جواب سو. دوی ماده چې دی -1.3 دی 1 یعنی یو قدم به پرځو دا دومه خانه به موږ لس ټوټې کو پر درېمه به درېږو مثلا 1 2 3 دا درېمه ټوټه چې ده دا د دې زموږ سره جواب سو -1.3 سلو -1.3. اوس 2.2 معنا دوه خانې پرځو دا بل لس ټوټې کو 1 2 پر دا ټوټه به موږ ودرېږو -2.2 دا د دې انسر سو. اوس جی سوال چې دی دا -3 دی دا اشاریه ده دا اشاریه ده صرف 5/2 موږ اشاریه ته واړو 5/2 به زه دلته تقسیم کړم 2 2 4 به راسي 1 به پاتې 0 اشاریه به ولګو 2 5 10 د دې جواز موږ سره 2.5 سو -3 2.5 1.5 6.2 نمبر لاین به وکاږو پر نمبر لاین باندې زموږ سره جمع او ماینس دواړه حصې شته دا به 0 وکړو -1 -2 -3 او په جمع کې چې دی زموږ سره زیات سے زیات تعداد په لحاظ سره 6 راغلی دی 1 2 3 4 5 6 دا جمع x جمع 2 جمع 3 جمع 4 جمع 5 جمع 6 جمع 7 زه به وخانې وکاږم. اوس به موږ دا پیش کو -3 خو دا دی ډایرکټ پر دا ځای به موږ دلته ډاټ ولګو ټکی ولګو دا -3 سو 1.5 به ولې موږ پیش کو یو خانه به پر ولاړ دا بل به نیمه کو دا د 1.5 جواب سو 2.5 دوه خانې به پر ولاړ سو درېمه به نیمه کو دا د جواب سو 2.5 6.2 معنا شپږ خانې پر ولاړ سه اومه لس ټوټې که پاکې پر دومه ټوټه باندې به موږ ودرېږو دا به زموږ سره 6.2 راسي دا د دې سوالو جواب سو. دا د جی اوس راځو اچ له په اچ کې زموږ سره د 2 جذر جواب اول پیر را باسو دا نه مکمل مربع دی زه بل ته د دې جوابونه وکاږم د 2 جذر جواب زموږ سره 1.4 دی دلته به 1.4 وکاږو بیا 5.5 -7 به وکاږو -2.5 به وکاږو 7 به پر 2 باندې موږ تقسیم کو 2 3 6 1/0 ولګو اشاره ولګو 2 3.5 سو دا 3.5 دی جواب سو یعنی موږ وار دا ګرده ویو شکل ته واړول اوس به موږ پر نمبر لاین باندې شو کوو ښکاره کوو به دلته به زه نمبر لاین وکاږم دا زموږ سره نمبر لاین سو ماینس توري هم سته جمع هم سته پر دا ځای به دلته 0 وکاږو د ماینس په خوا د تعداد په لحاظ کې در ټولو غټ چې دي ماینسات دي 1 2 3 4 5 6 7 دا ماینسات زه به دې ته نمبرونه ورکم دې خواته په جمع کې در ټولو غټ چې دي 5.5 دی یعنی شپږ خانې به وکاږم 1 2 3 4 5 6 جمع 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 جمع 5 جمع 6 اوس به موږ دا سوالونه پر دې نمبر لاین باندې ږدو اول به موږ د منفي څخه شروع کوو دا منفي 2.5 دی دا منفي 7 دی 2.5 معنا دوه نیمې خانې دوه خانې پرځو دا بله به دا رقم پر مابینځ باندې ټوټه کړو دا -2.5 سو بیا -7 دا پر خانه به موږ ولاړ سو وخانې پر 7 باندې موږ ډاټ ولګو اوس د جمع ته خواته راځو 1.4 یو خانه پرځو 1 2 3 4 دا څلورمه خانه چې دا به موږ ټوکړه کو 1.4 د دې جواب سو د 1.4 بعد بیا په ترتیب کې 3.5 دی درې نیمه خانې بل ته راسو دا 3.5 سو 5.5 دی 15 به پرځو شپږمه خانه به نیمه کو 5.5 دا موږ پر دې باندې شو دا مکمل سوالونه موږ پر نمبر لاین باندې شو کړل دریم سوال یې لیکلی دی درجه ذیل حقیقي اعداد کی مطلق قدر معلوم کرے
دغه چې کوم حقیقي عددونه موږ ته د ا څخه بیا در ا پورې راکړي دي د دې به موږ مطلق قدر معلوموو. مطلق قدر ته موږ په انګریزي کې ابسلوټ ویلیو وایو. ابسلوټ ویلیو وایو. اول به په دې سر خلاص چې مطلق قدر وایو څه ته. په دې کې د ډیرو مدرسینو یا د ډیرو طلباو مسله او مشکل دی، هغه ته مطلق قدر نه معلومیږي. مطلق قدر به دلته د مختصر تعریف وکاږم. یہ نمبر لائن پر صفر سے دائیں اور بائیں طرف کا فاصله ہے. مطلق قدر یا ابسلوټ ویلیو چې دی دا پر نمبر لاین باندې دی عدد د صفر څخه وراسته طرف ته او وچپه طرف دواړو ته صرف د فاصلې نوم دی. یاد ساتئ فاصله زموږ سره په ریاضي کې منفي نسي راکړلی. فاصله چې د ډسټنس هغه خالي مقدار دی. مقدار چې دی هغه به همیشه زموږ سره پازیټیو یعنې مثبت وي. مثلا اول جمع 5000 او ماینس 5000 موږ به اول د جذر قیمت راباسو. وزه واردات دی ساده تاړوم د 5000 2.2 جواب دی، د دې ماینس 5000 هم 2.2 دی، خالي یو جمع دی یو منفي دی. مثلا دغه جمع 5 جذر د دې پر ځای خو نو زه جمع 2.2 کاږم او ماینس 5 جذر چې دی د دې په ځای کې زه ماینس 2.2 کاږم. زه اوس دلته نمبر لاین کاږم، دلته به زه پر دا ځای 0 وکاږم، په دې خواته به 1 2 3 جمع 1 جمع 2، دې خواته به بیا زه ماینس 1 ماینس 2 ماینس 3 وکاږم. اوس د دې 5 جذر د جمع خواته 2.2 دوه قدمه پر ولاړ سو. دا بله درېیمه خانه به لس ټوټې کړو، اوله دویمه پر دې به ودرېږو، یعنې پر دا ځای باندې موږ دلته رکاو سو. د دې ځایه څخه د صفر څخه و دې خواته د جمع 5 جذر دا جواب سو، یو وار په دې سر خلاصو. دا په دې خواته ماینس بیا په دې خواته راځو، دوه قدم پر راځو، دا بل به 1 2 پر دوم چې لس ټوټې وکړو دا درېیمه خانه، موږ به پر دویمه خانه درېږو. دا زموږ سره د ماینس 5 جذر جواب سو. اوس دلته مطلق قدر څنګه راځي؟ دا وایي وچیشته مطلق قدر تا ته دا وایي چې د جمع د صفر څخه د جمع جذر خواته ته څو قدمه کړلی، د صفر څخه در دا 5 جذر چې کوم قیمت دی ته څو قدمه دلته رالی، موږ 5 جذر رالو، یا په بله معنا دا ده چې 2.2 رالو. د دې صفر څخه اوس د ماینسو خواته ته څو قدمه ولاړې، موږ هم 5 جذر رالو یا ماینس 2.2 رالو. یعنې د دې څخه دا شی معلوم سولو که د جمع خواته ته ولاړ سې څو قدمه ولاړ سې، د منفي خواته څو قدمه ولاړ سې. مطلق قدر خالي تا ته دا درښیي چې ته وراسته و چپه طرف ته د مثبتو د منفي طرف ته تا څو فاصله تېر کړل. موږ 5 جذر فاصله تېر کړل، دې خواته مې هم 5 جذر فاصله تېر کړل. نو زموږ سره د ماینس 5 جذر جمع 5 جذر د دې دواړو زموږ سره مطلق قدر چې دی هغه زموږ سره 5 جذر دی، یعنې دا به همیشه جمع وي. اوس دغه رقم دا بی چې دی ماینس 2/7 اور جمع 2/7. اول به موږ د دې بټې جواب راوباسو چې د 2 چې پر ساعت باندې موږ تقسیم کړو دا څو راځي، 2 بل ته تقسیم کړو پر ساعت باندې 0 به ولګو، اشاره به ولګو، 7 2 14 دلته به 6 پاتې 0 به ولګو، 7 8 56 دلته به 4 پاتې. دا مثلا د دې جواب زموږ سره اشاریه 3 دی، د دې جواب زموږ سره ماینس 0.3 دی، اور چې د ماینس 2/7 جواب ماینس 0.3 دی، د جمع هغې چې دی هغه زموږ سره جمع 0.3 دی. اوس به دا دواړه قیمتونه چې دا موږ پر نمبر لاین باندې شو کوو ښکاره کوو به. اوس به زه دې خواته دلته نمبر لاین وکاږم، دا 0 دا x دا x دا جمع x دا ماینس x. اوس چې موږ دلته دا پر نمبر لاین پېښوو، اوس اول پرې زه ماینس پېښوم. ماینس معنا دا ده یعنې یو پې یو قدم پره نه دی، د 0 څخه 3 که پرې دا موږ لس ټوټې کړو پر درېیمه درېږو، 1 2 3 پر دا ځای موږ ودرېږو، دا ماینس 0.3 سو. و دې خواته بیا موږ دغه رقم 1 2 3 پر درېیمه خانه درېږو، دا جمع 0.3 سو. اوس د دې معنا دا ده چې د 0 څخه و دې راسته طرف ته څو ډسټنس فاصله سول، بیا د 0 څخه و ماینس ته څو ډسټنس یعنې فاصله موږ تېر کړل. دلته موږ 2/7 تېر کړل، دلته موږ 2/7 تېر کړل. اوس یاد ساتئ فاصله چې د هغه زموږ سره ماینس نسي راکړلی، هغه به همیشه جمع وي. یعنې د ماینس 2/7 او جمع 2/7 د دې دواړو فاصله چې د هغه زموږ سره 2/7. صرف دا ټکی یاد ساتئ
چې جمع او ماینس دواړو خواو ته خالي فاصله ده. چې خالي فاصله ده بیا د جمع او د ماینس خبره نه ده، دا خالي برته هغه عدد ساده راځي، هغه به پلس. اوس که دلته دا نور سوالونه موږ وګورو 12.5 12.5 موږ پر نمبر لیمن ښکاره کولی شو. دا بټه چې ده دا یو سوال به زه در حل کړم، دا اشاریه موږ حل کولی شو. د دې 8 جذر دی، د 8 جذر دی، دواړه موږ حل کولی شو. چې دا بټه وکړو دا موږ کولی شو، دا اشاریه والا بیا موږ کولی شو. د دې جذر چې دی 15 دی 15 دی، دا موږ بالکل کولی شو. صرف دا یو بټې والا به وکړو. د دې بټې والا قیمت څه دی؟ 2 صحیح 1/4 4 و 8 دا یې پر جمع کړه 9/4 9 به موږ دلته وکاږو 4 2 8 دلته به 1 پاتې 0 ولګو، اشاریه به ولګو 4 2 8 2 پاتې 0 ولګو 4 5 20، یعنې دا زموږ سره 2.3 دی فرض کړه. اوس د دې قیمت چې دی د دې بټې هغې دا به زه دلته وکاږم د دې ماینس 2 صحیح 1/4 اور جمع 2 صحیح 1/4 د دې قیمت چې دی زموږ سره دا ماینس 2.3 دی اور دا بل هغې جمع 2.3 دی. اوس به موږ دا دوه پر نمبر لاین باندې پیش کړو. زه به دلته نمبر لاین وکاږم، دا 0 سو، دا 2.3 دی، 3 قدم به زه دواړو خواو ته ولاړ سم. نمبر لاین به 2 قدم موږ وکاږو، جمع 1 جمع 2 جمع 3 ماینس 1 ماینس 2 ماینس 3. اوس به 2.3 جمع 2.3 معنا 2 قدم ولاړ سه، درېیمه لس ټوټې که پر 1 2 3 پر درېیم سټپ موږ ودرېږو. دې خوا ته ماینس هم دغه ترتیب دی، 2 قدمه ولاړ سو پر درېیم باندې به ودرېږو 1 2 3 دا خانه موږ لس ټوټې که پر درېیمه ودرېدلو. اوس دا قیمت چې دی دا په اصل کې دا ماینس 2 صحیح دا ماینس 2 صحیح 1/4 سو، دا جمع 2 صحیح 1/4 سو. اوس د دې معنا دا ده د 0 څخه د پلسو خوا ته څو قدمه تللي و چپه طرف ته څو قدمه تللي و دواړو ته موږ 2 صحیح 1/4 تللي، یعنې د ماینس 2 صحیح 1/4 او جمع 2 صحیح 1/4 نور سره جواب چې دی هغه 2 صحیح 1/4 دی مطلق قدر. اوس دا نور سوالونه چې دا مکمل تی کولی سي. اوس د سوال نمبر 4 سه بیا زموږ ورډ پرابلمز یعنې عبارتي سوالات شروع کیږي، هغه د الفاظ په شکل کې لیکل سوي دي، په هغه باندې موږ سر خلاصو. سوال نمبر 4 لیکلی دی ایک ناطق عدد معلوم کرے جو 2/3 سے بڑا اور 5/6 سے چھوٹا ہو. دی ناطق عدد وی معلوم که چې د 2/3 څخه هغه غټ او د 5/6 څخه هغه کوچنی. د دې د معلومولو اسانه طریقه دا ده، اوس 2/3 دی یو او بل زموږ سره 5/6 دی. زه به دا هم پر تی باندې تقسیم کړم، دا 5 هم پر 6 باندې تقسیم کړم. د دې څخه موږ سوال د اشاریې ته اړوو، د اشاریې څخه بیا یې قیمت او عدد اسانه معلومیږي. زه به 2 دلته تقسیم کړم، 2 پر 3 باندې 0 به ولګو 3 6 18 2 پاتې سو، هغه ترتیب هغه رقم شروع کیږي. د 2/3 په ځای کې به 0.6 وکاږو، 5 موږ پر 6 باندې تقسیم کړو، دلته به 0 ولګو، دلته به اشاریه ولګو 6 8 48 راځي، دلته به بیا 2 پاتې سي، د دې په ځای کې به زه 0.8 وکاږم. اوس د دې اشاریې ته موږ سوال په دې وجه واړوئ چې موږ دلته بیا عدد اسانه د دې دوه په مابینځ کې معلومیږي، 0.6 او د 0.8 مابینځ 0.7 سته. اوس به زه دا هم بټې ته واړوم، دا 5/6 دی، دا به هم بټې ته برته زه واړوم، دا 2/3 دی، دا به هم زه بټې له واړوم، دا 7/10 دی، دا مزید نسي کټېدلی. اوس موږ دې ته ګورو، ده ویلي وله چې دی عدد معلوم کړي چې د دې 2/3 څخه غټ. زه به د دې دوه دلته موازنه او فرق وکړم چې زموږ سر په خلاص. دغه 7/10 چې دی وی دا به در دې 2/3 غټ در ده به کوچنی. موږ به ثبوت وکړو 7/10 او 2/3 دا به اوس د دې غټ کوچنی موږ څنګه معلومو، دا شمار کړو، دا به د دې مخرج سره ضرب کړو، 7 به 3 21 راسي، 10 2 به 20 راسي. اوس 21 چې دی هغه پر 20 غټ دی، یعنې پر دې باندې دا غټ سو. موږ دا ثابته کړله چې 2/3 سے بڑا ہے، نو پر ده باندې به دی غټ، پر 5/6 به دی کوچنی. اوس به د دې دوه ته موازنه وکړو، 5/6 7/10 10 5 50 7 6 42 نو 50 در 42 غټ دی. نو موږ دلته دا ثابته کړله چې دی در 5/6 سے छोटा है، یعنی هغه عدد چې د 2/3 او 5/7 په مابینځ کې دي، در 2/3 به غټ، در 5/6 به دی کوچنی، 7/10 چې دی در 2/3 غټ دی، در 5/6 کوچنی دی.
دا د دې سوال جواب سو. پنځم سوال دی اگر کل شهر میں درجه حرارت -6 سنټیګریډ ده. اوس به زه اول پرون درجه حرارت وکاږم. کل کا درجه حرارت دا -6 سنٹیگریڈ اور آج اس میں 12 سنٹیگریڈ کا اضافہ ہوا. آج کا اضافی درجہ حرارت 12 سنٹیگریڈ. موجودہ درجہ حرارت کی مطلق قدر معلوم کړئ. دا ډېر اسانه دی. مثلا پرون -6 سنٹیگریڈ اضافه معنا جمع که پر دې باندې 12 سنٹیگریډ پر دې باندې اضافه سو. اوس جمع او ماینس چې دي دا په ریاضي کې موږ نسو سره یو ځای کولی. بیا به موږ د یو څه بل باسو. دلته چې جمع 6 سنټیګریډ جواب رالی، یعنې که د پرون هغه -6 سنټیګریډ 12 نم پر زیات سي، بیا به موجوده 6 سنټیګریډ راځي، خو د دې مطلق قدر چې دی برته زموږ سره 6 سنټیګریډ دی. ځکه موږ دا مخکې مو ویلي ول چې مطلق قدر چې دی هغه موږ ته ماینس جمع نه راشي، فقط فاصله راشي. نو د دې جواب چې دی هغه برته 6 سنټیګریډ سولو. دا موږ پر نمبر لاین باندې هم شو کولی سو، خو دغه ساده صحیح دی چې در چا سر په خلاص. سوال نمبر 6 ته ګورو. 2 ضرب 5 جذر کو حل کرے کیا نتیجہ ناطق عدد ہے یا غیر ناطق عدد. ناطق و غیر ناطق عدد موږ په اول سوال کې پېژندلي ول چې په بټه کې راځي هغه ته ناطق عدد وایي، چې په بټه کې نس لیکلی هغه ته موږ غیر ناطق وایي. اوس دلته یو قانون یاد ساتي. دا 2 چې موږ کوم وخت ضرب کو د 5 جذر سره، یاد ساتي ساده عدد د جذري شکل سره یا علامت سره یا د مجذور سره موږ هېڅکله نسو جمع او منفي ضرب تقسیمولی. دا وخت کېدلی سي چې موږ د دې جذر راوباسو بیا د دې سره ضرب کو. نو 5 دی هغه موږ ته معلوم دی چې هغه غیر ناطق دی. نو ناطق عدد ضرب غیر ناطق دا برته زموږ سره غیر ناطق راځي. د دې جواب چې دی هغه برته هغه غیر ناطق دی، ځکه د دې د حاصل ضرب څخه موږ یو ناطق عدد نسو جوړولی، نه د ناطق صورت جوړېدلی سي. نو حاصل ضرب یې برته غیر ناطق دی، دې ته موږ غیر ناطق وایي. اوس سوال نمبر 7 ته ګورو. اگر x مطلق قدر برابر د 7 थी और y मुतलक कदर या बराबर द 3 दी हो तो x और y की मुमकिन कीमतें क्या हो सकती है? अपने जवाब की वजाहत करे. उस देवे कि चीरिल तो x मुतलक कदर बराबर द 7 द ये सो कीमतों मुमकिन दी بیا به د x یعنې څو قیمتونه ممکن دي. که y مطلق قدر د 3 برابر بیا به د y څو قیمتونه ممکن دي. اوس به زه اول وکاږم x مطلق قدر د 7 برابر y مطلق قدر د 3 برابر. اوس به دا موږ سره که معلومو موږ ته دا معلومه ده چې دا مطلق قدر چې دی هغه د جمع او منفي د دواړو خواته فاصله ده. نو چې د دواړو خواته دا موږ ته فاصله راشي نو د دې څخه دا معلومه ده چې x چې دی مطلق قدر دا هم ماینس ساتي او هم جمع ساتي. ځکه موږ مخکې مو ویلي ول چې مطلق قدر معنا د جمع خواته د ماینس خوا او دواړو خواته پر نمبر باندې فاصله څو ده. او دلته که وایي چیرې مطلق قدر ته پر نمبر باندې ظاهر کړې نو د دې معنا خو دا ده چې د جمع خواته څو فاصله ده او د منفي خواته څو فاصله ده. که دا تین نو خو د جمع خواته هم تین دي د ماینس خواته هم تین دي. نو برحال د وای مطلق قدر چې دی هغه زموږ سره هم جمع تین دي هم ماینس تین دي. دواړه صورتونه د دې هغې کېږي. که د x مطلق قدر ساتي و دواړو خواو ته سات کللی سي ځکه پر نمبر نه لاسته او چپه دواړو ته کللی سي. که د وای مطلق قدر تین بیا به تین موږ هم د جمع خواته ځو هم د منفي خواته ځو. دا زموږ د دې سوال جواب سو. اتم سوال یې لیکلی دی اگر که چیرې دا مطلق قدر برابر د 9 हो तो x की मुमकिन कीमतें क्या हो सकती है? अपने हल की हर कदम की वजाहत करे. कि 2x माइनस 5 मुतलक कदर बराबर द 9 नो بیا څو قیمتونه ممکن دي. موږ ته یو وار بزل ته دا سوال وکاږم 2x ماینس 5 مطلق قدر برابر د 9 دی. موږ ته معلومه ده چې دا مطلق قدر چې هر ځای راغلی و دا هم جمع راسته طرف ته فاصله ده هم چپه طرف ته هم یعنې د مثبتو خواته ده هم د منفیو خواته ده. اوس چې دا موږ حل کوو پر کوو یې ثابتوو یې. اوس دا مطلق قدر چې دی یو وار زه د جمع په خوا باندې ځم موږ ته معلومه ده چې مطلق قدر یو وار د جمع په خوا باندې پر نمبر لاین فاصله بیا د منفي خواته زه یو وار دا قیمت د جمع برابر اخلم بل وار د منفي برابر اخلم. ګورو به چې د دې جواب آیا جمع راکلی سي. 2x ماینس 5 برابر دی د 9 یعنې جمع دا به خواته ولاړ شي. دا څه مخکې د مساوات څلور خبرې به موږ یاد ساتو. که په مساوات کې دې خواته جمع او خواته به ماینس، که دې خواته ماینس او خواته به بیا دا جمع سي، که دې خواته ضرب دا به خواته زموږ سره تقسیم سي،
که دلته تقسیم دا به خواته موږ بوځو دا به زموږ سره ضرب سي دا 4 خبرې به یاد ساتو دا ماینس 5 دی خواته به جمع سي 2x برابر دا به 9 سي خواته به جمع 5 سي 2x برابر دی دا به 14 راسي x چې دی د 2 سره ضرب دی دا 2 به خواته تقسیم سي 14 موږ پر 2 باندې تقسیم کو برابر ساعت یعنی جمع ساعت رالی که چیرې یو جمع خواته موږ ولاړ سو بیا به جمع ساعت راسي د ماینس خوا اوس ګورو 2x ماینس 5 برابر دی د ماینس 9 ځکه موږ د ماینس خواته دا شروع کوو 2x برابر دی دا به خواته جمع سي ماینس 9 جمع 5 2x برابر دی د ماینس 9 څخه به موږ جمع 5 باسو ماینس 4 راځي یاد ساتئ که مختلف علامتونه او موږ نو سره یو ځای کولی په ریاضي کې اوس دا به خواته تقسیم کو ځکه دلته ضرب د 2 x برابر ماینس 4 پر 2 تقسیمو x برابر دی د ماینس 2 د دې قیمت زموږ سره ماینس 2 رالی د ماینس خواته دلته زموږ سره جمع رالی اوس د جمع 9 زه تی ته تصدیق در کوم څنګه ساعت راځي د 2 سره د x قیمت چې دی هغه ساعت دی ساعت 2000 ضرب که 14 رالی د 14 څخه چې موږ 5 وباسو 9 پاتې سو د 9 که جمع که ماینس برته هغه 9 راځي دا د یو ثبوت د دا بل ثبوت چې دی ماینس 2 راځي دا 2 دی جمع دی جمع ماینس پر دا ځای 2 لګو ماینس 2 جمع ماینس ماینس 2 دون 4 نو ماینس 4 او ماینس 5 دا ماینس 9 رالی که دا ماینس که جمع برته جواب 9 راځي دا د دې تصدیق دا زموږ سره د 1.2 باب نمبر 1 حقیقي عادات د مشق 1.2 اته سره سوالونو مکمله وضاحت دا په خپل هم وګورئ در نورو دوستانو پرې هم تی شیر کړئ ویې رسوئ چې د ګورو دپاره خیر کثیر وګرځېږي او زموږ د یوټیوب چینل لایک یې کړئ سبسکرایب یې کړئ په دې باندې به موږ موټیویټ سو او در تی پر به هر سبق قدم پر قدم در ورسیږي